نو کتونکو عجب خان وایي زه د پیسو غرضي نه یم چې یعنې ماله خلک چانده ولیکي یا د ما د پیسې ولیکي، زه د علاج غرضي یم. زه خلکو ته دا نه یم چې تاسو ماله 10 روپۍ ولېږئ یا 20 روپۍ ولېږئ، علاج غرضي یم. داسې یو څوک د الله ولوي چې ما هسپتال ته بوځي زما علاج وکړي، په دې علاج باندې ډېره زیاته خرچه ده، بلډ کینسر یې هم دی. او ټولو پښتنو ته دا وایي چې دا اواز زما چې کوم دی دا مخې ته ورسوئ. پښتنو ته څه وایي چې دا اواز ستا مخې ته ورسوي؟ زما اواز مخې ته ورځي که داسې یو غټه هستي هسپتال کې یا غټه په غټې سطحې باندې یا وزیر اعظم په سطح باندې یا په وزیر اعلی په سطح باندې یا په پی آی مینې په سطح باندې داسې چا سره مطلب دا دی چې غټ هسپتال وي او زما علاج هغې کې شروع کړي، ما سره د خرچې تلو راتلو درک نشته. لکه زما ورور ما 15 لک روپۍ ولګولې، هغوی غریبانو په خپله مطلب دا دی اوس هم لګوي، قرض پور به کوي. خو زه پوهېږم زما دا رڼ هم بېوسې دی، زه هم بېوسه یم. زما زه وړوکی تاسو خو ولیدو نور 5 جنکۍ دي. زه یې 2 سال نه کوم چې ماله زه روپۍ راولېږه، زه په روپو باندې زه علاج کوم، روپو باندې نه کوم جي. که تاسو خپل دې طرفه صدقه ورکوئ نو زه دا نه یم چې زه نه اخلم، که نه تاسو ما غټ هسپتال کې داخلوئ مال هسپتال علاج کوئ، مال حقه پوره زه تاسو 1 روپۍ مال نه لګي. دی وایي ماله نورې پیسې نه لګي، نه ما د پیسو دپاره ویډیو کړې ده، خو ما خپل علاج دپاره ویډیو کړې ده چې ماله څوک علاج وکړي. زه یم یو داسې مسلمان رور ته دا ویډیو ورسوئ چې هغه وایي چې عجب خانه په سطح یې دی وزیر اعلی په سطح یې دی، مطلب دا دی مینې پی آی په سطح یې وبشي انشاءالله تعالی. زموږ داسې پښتانه ورونه شته دی چې تا من به خدای یو مهربانه کړي او تا به هسپتال ته بوځي چې څومره ملګري یې دا ویډیو چې کومه ده دا مخې ته د الله رضا دپاره شیر کوي او دې عجب خان رور سره چې کوم دی تعاون هم وکړه، ځکه چې ده سره د کریا تلو راتلو روپۍ نشته دی، په خپله تاسو ته نه وي چې ما سره تعاون وکړي. بهرحال زه راغلی یم د الۍ نه جمبېړې ته، مخامخ شنګله ده او راپورې زموږ جمبېړه ده. تاسو به لارې من حالات زما کتلي چې زه څنګه راغلی یم او دقې له راغلی یم چې د ده علاج وشي. نو ملګرو اوس دا ویډیو چې کومه ده دا ولا د الله رضا دپاره شیر کوئ او چې داسې څوک وي چې د ده سره مرسته وکړي، مدد وکړي، هیلپ وکړي، نو دا به ډېره زیاته ښه وي او دا د ثواب په نیت هم شیر کړئ ځکه خدای پاک په تاسو له اجر راکړي د دې ویډیو شیر کولو په بدل کې. ډېره مننه، والسلام.